الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين مخی آیاتونو کی دا عذابنا یر بیان کرا ورسرائی نفی دا علم و دا تصرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایلا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په اختیار کې عذاب او معجزه نشته ده داغه ذمہواری هغه بیان کول دي چې خلق تعالی الله وحی بیان کی اوس قاعده وستون کی ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د داعی د بیان نه به فائدہ سوکلی د داعی د بیان نه او د قران کریم نه نصایحونه داغه نه به فائدہ سوکلی وانذر به الذين يخافون چچا کی د قیامت یروي او د الله رب العزت ته د درېدو احساس وي هغه به د قرآن نه فائدہ والی دویم د انسان یو اسروي هغه اسری ختمي کله کله یو سړی د الله رب العزت په حکمونو باندې عمل کوي او د الله دین ته توجه نه کوي داغه اسروي او زړه کې دال چې فلان کې غټ سړی دی او زه د غټ سړی اولاد یم نو هغه به اخلاص کی نو اسره ختمي چې خلاصې دل په عقیده او په عمل دي دا الله رب العزت د اراده نه بغیر سو خلاصول نشي کولای ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع
خپل عقیده او خپل عمل سمول غواړي خلاصون او نجات په دې باندې دي او بل یو مانع د منلو نه او رکاوټ د منلو نه هغه ختمي وای کوم دین ترالو بیا منګه غریبانو سره او کم نسب خلق سره یو ځای کینو نو موږ له یو جدا حیثیت پکار دی هغه رکاوټ ختمي چې کله یو سړی کې د الله رب العزت محبت او د الله تعلق راشي نو بیا قومیتونه او نسبونه داغي امتیاز او پاغي باندې فخر ختم شي بلکہ اصل چیز دا اللہ تعلق اللہ ایمان اللہ رب العزت ایمان او دا اللہ رب العزت دین دے تعلق و ضرور والا مدار پاغی باندې پکار دے بیا داعی تا تسلی ورکئی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ دا یرم ذکر کئی دا آخرت چورز را روانه دا اللہ رب العزت تودریدل را روان دی او تاسو چې چاته سفارشیان وای او هغه ته کارساز او متصرف وای هغه هم بیا خلاصول نشي ونن راشي او د داعی د بیان نه فائدہ والی وانذر به الذين يخافون او یرا پدی سراغ کسان انذار اعلام مع التخویف خبرول سرد یراولنا خبرول سرد یراولنا چې کله یو بندا فطرت پریږدي د الله رب العزت دین پریږدي او داغی خلاف روان شي داغی نتیجے په دنیا کې او په آخرت کې انتهایی خطرناک دي دا خطرناک نتایج نه یراول دیتا انذار وي چې کله یو تن آغا توحید اسلام فطرت آغا پرې خو دو داغی نتیجه با غلط راوزی او که یو قوم او ملک اسلام توحید پری خود فقبل عملی زندگائی کی داغی نتائج با انتہائی خطرناک نتائج با انتہائی خطرناک کی دا آغا خطرناک و نتائج نا یراول دیتا انذار ویلشی
بیہی کی ضمیر ما یوحا تراجے دے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ ما یوحا قرآن کریم ہو قرآن کریم پر ذریعہ خبردار کا اگر قرآن کریم واقعات بیان کری دی چې چا فطرت او توحید پر خوضل ہو دا غی حالات څنګه شو تو قرآن کریم پر ذریعہ خبردار کا زگا قرآن کریم کے حقائق تھی تخمینی اور اندازی بکی نشتا قرآن کے حقائق بیان شوی دی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ او یروا خبر کبری باندې هغه کسان چې هغه یریږي چې جمع وکړي شي خپل رابطه انذار قرآن دی اگر سورۃ یونس کې وایي انذر الناس او لتكون من المنذرين ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا انذار و بیان خبر اول خود ټول انسانیت کی او د ټول عالم ني ودلته خاص کړل چې الذين يخافون دا د فائدې اغستلو شرط دی چې یاره احساس پیدا شو چې زما رب دی هغه ته به ودرېږم او به زمانه تپوس کوي زمانه به تپوس کوي د خپلو اعمالو هغه به د قرآن نه فایده اخلي چا کې د آخرت احساس وي او چې چا کې احساس نه وي نو هغه هیڅ فایده نه اخلي هغه ته قرآن کریم بیانول سانډه تربا پوهل دي نو قرآن کریم د تعلیم نه فایده غسل دا هغه چا کار دی چې هغه کې د آخرت یې روي احساس او فکری و سره چې زبا الله رب العزت مخامخ کېږم یخافون چیریږي هغه ایو شرو الی ربهم چې دوی با جمع کړي شي خپل رب ته لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع په انذار کې دا مضمون بیان کا زن خلق آخرت منی خدا غی آخرت منل د خپل مرزای وی د خپل مرزای وی دا الله د قانون آخرت نه منی لکه یهودیانو یا عیسایانو هغه آخرت منو ورسره دا ویل دا خبره کوله چې لن تمسنا النار الا ایام معدوده کله ویل نحنو ابناء الله واحباؤه منګه د الله نه ازولیو محبوبانیو زمون پلاران او نکان غړ خلق تیر شوه نو مونږ ته الله سنوي کومنګ هر ګناه کوو او معافتا د آخرت د عقیده یو فائدہ خدا دا چې بندا سنیک اعمالو کی نو دته وداغي بدلا ملاو شي او چې چا غلط اعمال وکړل هغه ته سزا ملاو شي نو د انسان هر عمل
پاغر باندې با بدله ملاویږي. خود دویمه د آخرت د عقیده فائدہ دنیا کی هغه ده چې بنده اعمال سم کی، عقیده سم کی، معاشره سم کی، ځکه ور سره فکری چې سبب رانه الله تاسو کوي. انسان د سمیدلو لپاره یو تعلیمی یو قانونی او دریم عقیده د مجازاتی چې دنیا کې د انسان کردار سم شي. یو طریقه دا صرف تعلیم، صرف تعلیم نام ارسو فائدہ نہ لی اور ارسو تعلیم نہ حاصل لی. دویمه طریقه دا قانون چې با صرف ډانډوي او قانون وي، دین خلق ځانوم بچ کول شي او ورځه ته قانون رسیدل هم نشي، بیا هم ټول خلق نه سميږي. دریم چیز عقیده د مجازات تا، عقیده د آخرت تا. پدې باندې چې کله انسان سره صحیح احساس د آخرت پیدا شو، نو د پردي مال نه، د پردي عزت نه او د پردي بدن نه بزان بچ کړي. نه تعلیمونه سمول شي او نه ډنډې سمول شي. چې کله عقیده د آخرت او عقیده د آخرت او داغه احساس راشي، داغه استحضار راشي، دا بنده په ژوند کې رس تر رس تبدیلی راځي. دا کردار سمي هر څه سمي. او چې کله عقیده د آخرت او قرآن د قانون نواوړي نو انسان سرکش شي. چې آخرت مني خو بخپل خوخه باندې مني، آخرت مني دا الله په قانون باندې نه مني، دا الله رب العزت په قانون نه مني، صرف په خپل سور باندې او په خپل طبیعت باندې مني. دا عقیده د آخرت فائدہ نه کوي. دا مشرکانو کې زنو خلقو عقیده د آخرت منله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکو عبدالمطلب سیوم ویل چې آخرت شته. دا سيزونو نورو عقیده د آخرت منله، یهودیانو منله، عیسایانو باغی سره به او مشرکانو بویل فها اولای شفاعنا عند الله، دای و من خلاصی او راکاگی بو ها اولای شفاعنا عند الله. عقیدی د آخرت څخه فائدہ نه بیانو. ځکه هغه وی کومنګ هر ګناو کو نو زمونږ هر ګناه معاف تا، زمونږ هر ګناه معاف تا. دارنګ يهود او نصاراو قران کریم دوام او ګمان ختمي چې ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. پدې خبره خبردار کا چې ګوره د الله دی اجازت نه بغیر څو خلاصون کې نشتا، د الله د قانون نه بغیر څو سفارشي نشتا. چې کله یو سړی سره دا احساس راشي
چې الله ته ودریدلی او خبره په خپل سر ده سمې بخپلی هغه بزان له سلاس پوي چې راوزه د آخرت کې د دوزخ نه بچ شم او د الله د کار او د غضب نه بچ شم دا غي طریقه تقوا او لعلهم يتقون. اوس په دې د بیان نه فائدہ والی او چې آخرت نه مني او یا آخرت په خپل قانون نه مني قرآن د بیان نه فائدہ نشي اغستل. د قرآن د بیان نه فائدې اغستلو لدا شرط لیس لهم من دونی ولیون چې نشتار دی د پارا من دونی بغیر د الله نه ولیون سوک دوست فائدہ رسون کے ولا شفیع او نمینت جولائی کون کے ولی چار کی زوری او اختیار مندی دا اللہ را تپوس او دی اجازت نے بغیر د دوزخ نہ راو بس او دا اللہ دا کار میں اخلاص کی او شفیع چا مینتو کی اللہ تا او داغه مینت په الله زور اور شي او الله رب العزت داغه د مینت نه مجبور شي او خپل قانون مات کی او مشرک جنت تبوزي دا سني شي کېدل. لیس لهم من دونی ولیون نشتار دی د پاره د الله نه علاوه ولیون سوک دوست اختیار من ولا شفیع او نه منت جولای کون کے او نه سفارشی لعلهم یتقون کې دیشی چې ځان بچ کی د شرک نه د الله د خلاف نه د الله د خلاف نه یعنی فائدہ بوالی او خپل ژوند او د الله ر تابعداري او سانچه کې واچي لعلهم یتقون کې دې چې دې یتقون ځان بچ کی الله نه فرمانه نه او ځان بچ کی دوزخ نه ولا تطرد الذين يدعون ربهم دا ترغیب الى موالات الموحدین زنی بوئی چیارا منگتے اور رکاوٹ تے منگا زنو خلقو سرا پناستا باندی بدکارو په اسلام کې د نسب د وجنا سوک سپکول او فقط د نسب د وجنا یو ناقابل او بيدین له حیثیت ورکول یا د مال او د دولت د وجنا د مادیات د وجنا حیثیتونه ورکول دا په اسلام کې نشته. البته اسلام عزتونه ختمه نه عزت سیوا کوي. یو سړی دې په نسب اعلی مال و سره زیاتو خو اسلام او ایمان پکې نو د هیڅ حیثیت نشته. ځکه مادیات مالونه او نسبونه هغه نن شته او سبا به نه وي او چې کله سره ایمان او اسلام رالل نو دا حیثیت هغه نور بوچت شي. اسلام هغه حیثیت سوځینا دا هغه عزت برقرار پاتې شي. لکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام اذا فقهوا خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام
جاہلیت کې غوړه چې وي اسلام کې هم غوړه دي اسلام د چا حیثیت نه سوځي خو شرط بدای چې اضافه کوو یعنی اصل مدار دی عزت په اسلام کې آغا دین او تقوا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزت من پتا سو کې پرهیزګار دی سوره پرهیزګاری نو دومره غي عزت من دی نو اصل حیثیت هغه په دین او په تقوا باندې دی په دین او په تقوا دی د اسلام نه علاوه د دنیا جوړ شوی نظامونه او د دنیا جوړ شوی قوانین د اسلام نه چې کوم علاوه دي هغه مادیات له ترجیح ورکړي هغه کې طبقاتی نظام نه مادیات له ترجیح ورکړي مالونه دولتونه نسبونه هغه کې د سره د امانت او د دیانت لحاظ نشته د دې وجه نه هغه چې چا کې مالی حیثیت نه وي او مادي حیثیت نه وي نو هغه تسبق ګوري هغه تسبق ګوري نو دای په اسلام هم دا ګومان کوي چې اسلام دې موږ له دلته ګریډ راکړي او چې اسلام چا منلې خو غریبانان دي ها زمونږ د حیثیت نه دي چای دې موږ سره کینی او زمونږ ولته حیثیت ته هغه ته ملاو شي الله رب العزت ظاهر نو ګوري الله باطن ګوري الله رب العزت ظاهری خائف ظاهری ډول ډال ظاهری مالونه دولتونه په دې باندې د الله نظر نه دی الله باطن ته ګوري چې دنه د زړه ترمامیټر کم ځای ته رسیدلی دی چې هغه اعلی نو هغه خلق د لرې کولو نه دي نو دا د اغیارو او د غیرو نظامونو دا غیر یو سوچ او د نظریه رد کړي او مسلمانانو تربیت کړي چې تاسو په نيز معیار د عزت هغه امانت او دیانت پکار دی او هغه تقوا پکار ده تاسو په نسبت د مادیات او حیثیت نوي واخر دعوانا